السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما یو کله او پاغه کې یو سړیو چې هغه به سحر وختي چولیدو نو دا غي بټول ورځ خراب تیرېده نو غریبي په دې مشور کړو چې دا سپیره دی چې چا به هم غولیدو نو دا بټول ورځ کمپلیټلی خراب تیرېده نو هغه سړی چې کوم دی په سپیره باندې مشهور او دا زمونږ په ریل لایف کې هم داسې قسم خبرې مونږ ډېر زیات یو چې دا سپیره دی او سحر وختي داغه په مخ کور نه وته او سحر وختي مې داغه سترګې لیدلې وې د فلانیو سحر وختي مې مخې لا تیر شو نو ځکه مې ورځ خراب تیر شو نو دې شاله څه حقیقت ته دې شاله څه بیک ګراوند دی په هغه باندې په دې ویډیو کې خبره کوو ځکه دې ویډیو کې زموږ معاشره لپاره هم یو اهم پیغام دی نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو جی اهم چې کوم زموږ کوم مین پوینټ دی کوم مین ټاپک دی غدار چې یو سړی جی هغه په دې باندې مشهور چې دا سپیره دی هغه چې چا ومولیدو په کلی کې دا غي بروس خراب تیرېده سحر بچ چولیدو ټول ورځ به خراب تیر شو جی دا غي علاقې بچا لا چوي چې دا غرنګ د مونږ په دې کلی کې یو سړی دی هغه سپیره دی دا غرنګ چې سو کوی نه دا غي ټول ورځ خراب تیریږي بادشاہ ولې خا دا سوي وای سبب ان شاء الله دا کس چې کم دی دا سپیره کس وای دی به سحر نه ګورم چې زب پر ټرای کوم چې آیا د مارو څنګه تیریږي هم دا غرنګ شو د بادشاہ محل هغه سړی راغوسته او سحر وخت چې بادشاہ پاسېدو ځان فرش کو هم دا سړی او کته د سره خبرې مبرو کې خدای ولو نه چې ماته د مقصد د پاره راغوسته جی بادشاہ وسره الیک سلیک کړی دی هغه نه پس بادشاہ دومره بیزی شوی چې ټول ورځ ډیره زیاته بیزی تیر شوی د دومره بیزی شوی بادشاہ چې د روټۍ خړلو د پاره ول هم وخت نه ملو شي مسخوتن شوی د نو بس خپل وزیرانو ته وی چې یاره تاسو خو ریشاوي دا سړی خو پریشا سپیره نن خو زمار ورځ دومره بیزی تیر شو چې ما خو پکې روټۍ قدرې مونږ خوړه او دا سړی به سبا مال حاضر کړي د سزا ورکوم دا خو پریشا سپیره دی خو زما دی علاقې له دی خو زما دی رعایله نقصان نور سو نقصان ورنکیږي چې سبا شو سړی د غل راغسته خپل چې کم سلطنت لغې له راغسته او هغه بادشاہ له حاضر کو جی بادشاہ ولې چې یاره ته خو د خلکو وی چې دا سپیره دی او دا خو په حقیقت کې تصویر پرون تاسو سره زما ملاقات شو ستا ملاقات نه پس زما ټول ورځ دومره بیزی تیر شو چې ما د روټۍ لپاره هم ټایم ملاونه شو او ستا سزا دار چې طالب زو سپانسی در کوم جی بس پانسی له حکم می پکړه چې د لا پانسی ور کوي پانسی ورکولو کې پانسی ورکولو دوران ته تاسو کړ ټایم کې چې ستا اخرنۍ سخوایش تا کنه سویل واړې کنه غولې د مې خواهش نشته خو یو خبره در لکول غواړم او خبره دار چې تا زولې د مانو تا ټول ورځ اوږې تیر کا مطلب تا په نصیب روټۍ په ورځ باندې نو تا مطلب نهار تیر کا او ما تورې د دار مال پانسی ملاويږي نو بادشاہ سلامت مال د دې جواب راکا چې تسپیرې کز سپیرې ما تا زولې د ما تا صرف روټۍ نه خوړه او ما تولې د نو مال پانسی ملاويږي زماره د دنیا نه ژوندۍ ختميږي نو اسماله تو وای بادشاہ سلامت چې ز سپیرې مو کته سپیرې نو زموږ معاشره کې هم دا خبره ډیره زیات راځي په کمنټ کې جواب راکړي چې بادشاہ سپیره دی او کنه دا سړی سپیرو دا کم چې په سپیره باندې مشهور چې دا سړی چې سو کوویني نو بس دا غیر ورځ خراب تیریږي او دا زموږ معاشره کې هم داسې خبره ډیره زیات اورېدل کیږي نو اکثر خلک وایي چې نن می فلانه می سحر وخت لیدل او ټول ورځ می خراب تیر شو نو بیا لا شغه پلانینم ته پوسو کا چې ستار ورځ څنګه تیر شو ته ما سحر لیدل وې د مار ورځ خدا سي تیر شو د ستار ورځ څنګه تیر شو هغه نه هم تاسو کول پکار دي ځکه دا هغه ورځ کې د شستانم بتر تیر شوی غم تلیدل کنه کې د شي دا هغه ورځ تانه هم خراب تیر شوی نو دا نه دی ویل پکار چې فلانه سپیره د یا ډنګړې سپیره د و می سحر وخت ولیدو او ذکر باندې در ورځ داسې تیر شو دا غسترګې می نفلان سترګې می سحر وخت ولیدي ذکر باندې در ورځ داسې تیر شو دا خدای الله پاک د طرف چې سستا قسمت کې دی به تعالی دررسي چې سستا قسمت کې دی به خامخا راستا په نصیب باندې وي دا نه چې د کفلانه کستو ویني نو ستا به نصیب چینج کیږي او چې دی نه لیدو نصیب به چې مطلب هغه هر څه به تانه ختميږي دا چې هم خلک سره چې پښوی مخله تیر شي نو بس کار چې کم کار پسې رواني عین را واپس شي بس وای پښو راته لاره کې راغه مخله نو بس کار دا اسې زمون وهمونه دي هر څه الله پاک کوي هر څه قسمت خبرې دي هر څه زمون په قسمت کې لیکل شوی دي قسمت بدلیږي صرف په دعاګانو بدلیږي او په ښه کارونو باندې بدلیږي نور زمون قسمتونه چې کوم دیغه الریډي ډیسایډ شوی دي چې کوم ورځ کېږي به تاسو را الریډي کېږي که تاسو پیرو وینئ کو سپیرو نه ویني تاسو راغه قسم واقعیت راځي دا یو شاړ غونته واقعي و د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام